السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اذان چې کومه غلطه ویډیو لیک شوی و د هغې باره کې اوس ټول اصلي حقیقت مخې ته راښکاره شوی دی. یاره چې دا ویډیو کومه په سوشل میډیا چلیږي دا دروغ دي او که رښتیا دي، نو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او ها کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو، تاسو په نن سبا سوشل میډیا باندې د اذان خان هغه غلطه ویډیو هم کتلی وي چې په هغه ویډیو کې اذان خان خبرې خو راغلي دي او اذان خان چې په کومې خبرې کړي دي، نو اوس د اذان خان یو نوې تازه انټرویو مخې ته راغلی ده او اذان خان دا ویلي دي چې دې خلکو خو زه په شرمونو باندې وشرمولم، دې خلکو زما په تصویرانو باندې ایډیټینګ کړی دی او زه په خپل خاندان کې، په خپل فیملی کې، په خپل یار دوست کې په شرمونو باندې شرمولم چې دا ویډیو هر چا هیجولی وي. زه ورته په خپو پریویزم چې تاسو دا ویډیو زر تر زره دغه ځنه ډیلیټ کړئ ځکه چې دنیا خلک لګی دي او ما پسې غلطي ویډیوګانې جوړوي. ملګرو، اوس په پته نه لګي چې دې خبرې کې څومره حقیقت دی، خو دې وخت کې د اذان خان تازه انټرویو راغلی وه او هغه په انټرویو کې همدا خبرې وکړلې چې ما پسې تاسو نور ډرامې مه جوړوئ، خدای او رسول ته وګورئ، زه روغ سړی یم. تاسو بالکل دا نه غواړئ چې یو پښتون ماشوم په معاشره کې مخکې لاړ شي، نو همدغه خلک دي چې دوی پښتانه مخکې لیدل نه غواړي. ځکه زه په ټیک ټاک باندې ډېر زیات مشهور شوم، زما ډېر فالوورز دي، زما د میلیون زما مینوال دي او دنیا خلک لګی دي ما پسې خبرې کوي. ملګرو، زموږ طرف نه دغه معلومات چې تاسو ته موږ په دې ویډیو کې وښودل، دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.